چې څه ټایم رانه نوتي دي په کور باندې کسان. نو لومبی بیسیکلی زما دوه وایف دي، نو دوی راغلي زما کمرې ته زما فرست وایف چې کوم د هغې وویشته او دغه ټایم کې زما خینې هغې چونکې دغه کولو د ماشومانو ته ټیوشن کولو نو هغې مې ویشتې ده. بیا زما دوه بچي مې ویشتې، یو مې لور یو زوی او یو مې چې کوم دی وراره ویشتی دی. نو دا مشر زوی مې په دغه ساعت باندې نو هغه د ډوز سره ترې پټ شوی دی او بیډ لاندې او زما تقریبا د 1.5 سال یو زوی ورسره ناست و، هغه د خپې نه راخ کې دی او په خوله ورته لاس کې خاموش کړو چې دی اواز ونه کړي چې وایي نه دي. نو زما وړوکی وراره د 7 میاشتو جي 7 months د 7 میاشتو هغه کټ کې و په بیډ کې ودو او دا ظالم ورغلی لاسونه یې وله مات کړي دي، خپې ماتې کړي، ولې لتې ورکړي او ملته بیا په بیډ کې ویشتی هم دی. د 7 میاشتو ماشوم هغه بیا ویشتو دونه ظلم نه بعد. شهید خان دغه ماشوم چې کوم واقع شوی و په هغه واقع کې د ماشوم داسې کار کړی چې ډبل بیډ ته ننوتی دی، ځان سره یو ماشوم نیم راښکلی دی او په خوله ورته بې لاسي کړي او هغه بچ کړي. نو ماشوم راته په خپله ووایي خبرې کولی شي خو لږ داسې. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګرانو کتونکو شهید خان شاهد موجود مجی د پیښور په سیمې بډبیره کې پرون یو سانحه مخې ته راغلې ده چې ډېره دردېدلې ده. مونږ پښتنو نه زناور جوړ شوي دي، یو بل وژنو. بیا زما په څنګ کې ناس رور د ده د کوره 8 جنازې لاړلې. د انسان چې ماشوم بچی هم لاړ شي نو د هغه د زړه نه یو الله خبرې د دې رور د کوره 8 لاشونه تللي دي جنازې. دا یو زنده لاش دی، دی ناست دی ګیر چاپیره ګوري، خو داسې به ده ته محسوسېږي لکه خوب چینم. دا زمونږ د پښتنو بدبختي ده چې مونږ په خپله یو بل وژنو. راغلی زوی د ده غم نه سیوا کوو، یو څو مختصر تپوسونه به ترې کوو چې دا سانحه ولې مخته راغله. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. څنګه امیر صاحب؟ الحمدلله الله پاک کریم احسان دی. تاسو جی خیر دی جی مهرباني. څه شي شپږ دی جی بیسیکلی زه خو هغه ټایم کې آفس کې دا زما کزن و هغې سره زما پیسو څه خبره وه، خو تقریبا د روژې نه مخکې یو 2 میاشتې مخکې مونږ هغې ته څه د ځمکې پیسې وې تر زامنو سره مې او ترور زامنو سره مې د کاروبار څه پیسې وې جي او کاروبار دپاره مې ورکړې وې. نو هغې بیا هغې پیسو نه چې کوم د انکار کولو نو ما نه منلې چې یاره بس نشته پیسې دې راکړي دي خو نشته، مونږ په لاسس کې لاړو کاروبار خساره کې لاړو بس نشته. نو بس هغې نه بعد بیا داسې کار وکړو چې ما زمونږ یو رشته دار دی هغه په ترو سر زه لاړم بډبیر تانې ته محرر صاحب چې کوم دی بیا درخواست ورکړو او درخواست هم ورکړو. هغې کسان بیا وغوښته په موقع باندې مونږ هم بیا یې سره خبرو شوی، بیا مرزا صاحب ته هم ویل چې را د مونږ خو پیسې راکړي دي راله خو پیسې اوس مونږ نه ورکو، مطلب شته نه به چې کوم پیسې وي کاروبار ختم شو لاړو. مرزا صاحب ورته چې هلکه چې ختم شو څه خو به پاتې که نه نیمې کوي صدقې بس هغه مونه شو. بیا بس ما ته خپل مشر وویل چې هلکه بیا مونږ لاړ شو FIA ته، بس هغه مونږ لاړو. خو د هغه خبرې مې تقریبا څه 15 میاشتې وشو پکې. بیا اوس هغه پرون داسې کار زه خپل پېښور سیکرټریټ کې زه په آفس کې وم جي. ما ته زما بچي کار وکړو تقریبا 12 کال ما ته ابو کور ته زر راشه په کور خلک راغلي دي او ټول مړه شوي دي، ټول یې ویشتي دي. بس زه کنفیوز شوم، ما ډسکنیکټ کو کال واپس مې ورته چې کوم دی بیا ریډایل کو نو هغه چې ورته بیا جړل ما ورته بچی ولې مل حوصله وکړه ما ته یې ټول مړي راشه که نه بس هلته نو بیا زه آفس نه زما زوی کال وکړو چې ما ته زه بیا چې راغم نو بیا چې ما ټول حالات وکتل زه چې کور ته راغم نو ټول پراته دي په هغه کې په مطلب مختلف ځایونو کې. نو ما چې تپوس وکړم دا څه ده خو ما ته وایي داسې بیا راغه کسانو ما ته بیا ورندار ورکړو پکې. مطلب مختصر دا چې بیا ما ته پته ولګېده چې ویل چې څه ټایم رانه نوتي دي په کور باندې کسان. نو لومبی بیسیکلی زما دوه وایف دي، نو دوی راغلي زما کمرې ته زما فرست وایف چې کوم د هغې وویشته او دغه ټایم کې زما خینې هغې چونکې دغه کولو د ماشومانو ته ټیوشن کولو نو هغې مې ویشتې ده. بیا زما دوه بچي مې ویشتې، یو مې لور یو زوی او یو مې چې کوم دی وراره ویشتی دی. نو دا مشر زوی مې په دغه ساعت باندې نو هغه د ډوز سره ترې پټ شوی دی او بیډ لاندې او زما تقریبا د 1.5 سال یو زوی ورسره ناست و، هغه د خپې نه راخ کې دی او په خوله ورته لاس کې خاموش کړو چې دی اواز ونه کړي چې وایي نه دي. بد دی خو بیا چې خپل دې کار وایي که بیا بهر ووتم زما
ورندار دغه دوران کې فایرنګ आवाज ور چونکې لاس په لاس فایرنګ دونه تیز आवाज نو یو کچه د بیټری بلاست شو د کمرې هغه چې را کمره کې کوته کمرې دا کسان راوته چې راوته د کچن ته واپس منډه کړ کچن نه وروته واپس لاړو ځان پسې ور باندې جو باندول دی ور باندې ور منډه کو ور لیلا ته ورک کولای کو دغه په خېټه باندې یو فایرنګ پدی باندې وکړو دی آباد بیا لاړ مخامخ برامده کې چې کوم د زما امیوه هغه بیمار و چونکې داسې 20-22 سال نه پکټ کې به خدمت به کول نو بس بیا هغه پکټ کې ویشته هغه چې ویشته هغه نه بعد بیا مخامخ مې د برادر کمره ورور کمره مې وایي ته بیا لاړ نو آلته مې لور موبایل ته ناست او پس مکه باندې هغه چې اډاس ووري در سونه هغه خو زر پټه شو بیډ لاندې نو زما وړو کې ورارو د او میشتو جی 7 months د او میشتو هغه کټ کیو په بیډ کې ودو او دا ظالم ورغله لاسونه ولا مات کړی دی خو ما دي کړی ولالتي ور کړی او ملته بیا په بیډ کې وشتم دي د او میشتو ماشوم هغه بیا وشتو دون ظلم نه بعد بیا راوته دي او بیا می بابي چې کوم دی په کچن کې و هغه بیا په دوباره وشتي دا چې وشتي دا نو دغه دوران کې زما سیکنډ وایس کوم دغه په دغه نه راکوزیده د برغه په فرست فلور کې روم دی الته راکوزیده دی په आवाज کړی دی چې आवाज ور باندې کړی دی بس دی ورته مخ کړی چې مخ کړی نو باندې مکمل جاجر د زله طرف نه مکمل برن لاندې پر مکمل به جاجر تش کړی نو هغه بیا پوړو نه چې کوم دی بس مونږ کې دو لاندې را پریوته بیا چې چراغ مغه به د پوړو په لاندې ځای کې پرته و او کمرې ته چراغ مساخینی می او کورواله می چې کوم دی غیمال ته کې ماشومان مور می کټ کې پرته و ماشومال ته کې بس ټول یو بس قیامت صغراوجی کور کې درې ماشومان پاتې کور کې زمونږ جی 15 ماشومان پاتې 3 زما بچی پاتې شو 2 وفات شو شهیدان شو او یو می چې کوم دی 2 می د رور بچی پاتې شو لورې نه پاتې شو هغه 2 لکان چې کوم غریبانان شهیدان شو یو د و میشتو یو د 15 کالو زما بچی چې کوم دی هغه یسیران شو او چې کنه د غنیشتره مې د دواړه لاړ جی او بس باقی د الله دې موږ له ژوندۍ راکړي ټول مسلمان سره راسته تاسو او هغه چې کوم دی دا غي ورندار مې کوم دغه هاسپټل کې ده او لور مر سره هاسپټل کې ده او جی آی سی یو کې دلته کې هاسپټل کې جی دا په خپل پیسو باندې دا واقع نو جی بس نن سبا به خپل چا نو ورکې نو چې ورکې نو بیا به ته غواړي نه کغواړي نو بیا به دې سیستغاړي دي چې کور نه باته ته جنازې وباسي او سبا هسپتال توړي بیا جی صلی الله علیه تاسو صبر درکړي امين الله دې نور تاسو ته خیر امين امين بشاید خان دغه ماشوم چې کوم واقع شي او په هغه واقع کې د ماشوم داسې کار کړو چې ډبل بیډ ته ننوتې ځان سره یو ماشوم نیم راخکلې دي او په خله ورته به لاسي خو او هغه بچ کړی نو ماشوم راته په خپل وی خبرې کولې شو خلک داسې څنګه غونډه کړي ته په موقع وي او جی تاسو لیدلی وو ما نور یو سره هغه یو کسر ننوت یو کس راغلی نو بهرو کوټې د سره پیور ننوت تا بیا بل رور د ځان سره ډبل بیډ لاندې او هغه چې څنګه وته هغه مې راغو بیا چې هغې ووتو راووتلې بیا مې موبایل اوس بیا پلار ته رنګ وکړو پلار ته تا رنګ وکړو چې راشه او جی نو ډېره توره کړې خو ماشوم خو لوی سینې والو چې دومره غټ کار کړو چې په فایر دوران کې د داسې عمل وکړو چې په خپل امزان خاموشه کو ماشوم ته په خپل لاس هم کې خو ماشوم خو دې خو چې کوم دی هغه والي د ورته په خپل لاس کې خو هغه د وجه د هغه خو بچ پاتې شو کنه ماشوم بچ دی اوسو بچ دی تا یو رور دی پاتې شو ته او یو خور مې یو خور درې دی پاتې شو دا پرون داسې حادثه شوې ده زمونږ په دې بړه بیره زمونږ تر بوروالی کې مرضی دا پرون هته کسان ویشتي 10 کسان لګېدلې 2 زخمیان دي او اته دا وفات شوي دي بیګا موږ دلته کې اتو کسانو قبرونو بندوبست کړو خو دوی بیا پنجاب کسان ورپسې خپل راله هغه یو ښځه د پنجاب یو ښځه د پنجاب د یو خوراکۍ راغلی وه دلته روټۍ موټۍ څه بندوبست وله کړی وه مور سره وفات شوې وه بیا هغې ویل چې یاره مونږ دا پنجاب ته وړی پنجاب ته یوړه نو دا ماشومان هم څلور دلته ښخ کړي دي او دغه 2 زنانه دغلته کې دي جی شپږ قبرونه دلته شپږ قبرونه دلته دي 2 پنجاب ته لاړه دي قدرمنو دا د جهالت انتها ده د یو غم نه چې خبر شي او بل غم وګورې نو ازوړ به پې وبخي دلته د پښتنو نه ځناور جوړ شوي دي او د یو بل په وینو اړم شوي دي یو بل وجني موږ پښتنو کې شعور نشته موږ د دین نه لرې والی دی د دین نه لرې موږ راپاسو په وړه وړه خبره باندې په کور ورشو یعنی دغه اشفاق نوم دی د اشفاق نوم دی د اشفاق به سره ما خبرې کولې خو هغه الفاظ ختم شي د انسان سره اشفاق به دې ټیم کې یو زنده لاش دی ژوندی دی
خو د دنده نه یو الله ته خبر دی ځکه د یو سړي د کوره چې 8 جنازې وځي 2 ښځې وې دواړه لاړو بچیان یې لاړو روندار یې لاړله ښینې مېلمانه راغلې وه هغه هم پکې لاړله وجه څه وه ښې کړي خپلې پیسې ورکړې وې د تره زامن دي که د ترور زامن دی چا ته ورکړي تره زامنو ته تره زامنو خپلې پیسې قرض ورکړې وې چې زه دوی به پکې الله ښه کړي ما ته به خپل قرض واپس راکړي چې کله یې قرض وغوښتو نو دی ورسره ښه وکړو چې 8 لاش یې وله ورکړلو ځکه ښې کړو نو چې ښه وکړې بد به مومې الله دې زموږ په پښتنو رحم وکړي خو دلته قانون شته ادارې شته انتظامیه شته خو تر اوسه پورې په دې عدالتونو کې انصاف چاته نه دی میلاو شوی که دلته د ظلم ختم کړو نو بیا عدالت څه کوي عدالت ته اړو ضرورت نشته ځکه چې ظلم ختم شو ظالم نشته د انصاف دپاره بیا ضرورت هم نشته خو دلته ظلم هم شته پیرغونان هم شته د وخت خدایان هم شته عدالت هم شته خو انصاف نشته دلته د غریب نه سړی مړ که سرې سترګې ګرځه که د پولیس ګرفتار هم کي پولیس خپل کوشش وکړي مجرم ګرفتار کړي چې کله عدالت ته لاړ شي نو عدالت نه بیا به عزته بري شي او برې ته کونډه کړي سرې سترګې ګرځي ځکه بیا ته ادمخور جوړ شي ظالم شي هغه ته پتې چې ما مړی وکړو دا عدالت و دا انتظامیه واپس بري شو دلته د دې کوره 8 جنازې لاړې اشفاق به یو زنده لاش شو په زړه سوری شو د ملا تیرې مات شو 2 ښځې غریب کړې وې دواړه ترې لاړې یقینا د ده دا درد به ټول عمري ځکه دا کم زخم چې د په سینه وخوړو دا د ده نه هېرېږي د ده مجرمان قاتلان به بیا هم دته مخامخ ګرځي هم په دې لارو کوڅو کې به ګرځي اخر دی به د انصاف تمه د چا نه کوي ځکه دلته تر اوسه پورې یو مجرم هم نه دی پانسي شوی او چې کله پانسي عام شول نو انشاءالله بیا به دا ظلمونه نه او الله دې وکړي چې اشفاق به ته انصاف میلاو شي او الله دې وکړي چې دا د پښتونخوا د سیمې د پېښور د سیمې اخیری ظلم شي چې بل داسې ونه شي د دې سره ما شهید خان شهید اجازت راکړي د الله په امان